بسم الله الرحمن الرحیم باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. شعر یو شعر وی یو شعر وی کنه شین عین ری باریکه ته وی شعور ته ولی شعور وی اب باریک علم وی باریک پویا ویخته ته شعر وی دا غي وجم دا چې باریک وی شعر تب شعر په دې وجه وی چې پای کې ډېر باریک او لطیف مضامین چې کوم د ذکر کیږي او الله چې پای ارسوک پویږي هم نه په شعر باندې ارسوک نه پویږي دا جدا جن مل بیان لسحر او جدا خبره ابا د شعران خو به طور امردار استعمالي کنه امردار یو دوايي ده چې تقریبا دوا یا بیمارو لپاره پکاري پوه نه اقبال هر ځای کې بس خو څوک کانګرسي نه هغه ځان ته راخي اګه څوک مسلم لیګي دی ځان ته راخي که څوک کمیونست نه هغه چې اوس کې کېر څه دی جس کېر سے میسر دهقان کو میسر نہ ہو روزی اس کېر کے ہر ہوش ہے گندم کو جلا دو گا هغه خو راخي وحدتیان ځان ته راخي دته وی اقبال بطور امرت دھارا په دې ما سره ډېر پخوانی مضمون دی نو مې هم دک کړی او عجیب عجیب سوزونه لیکلي ده خو د هغه مقصد دغه نه دی خو بار کې خلق یې راخي دغې دغه بار کې شعر ته شعر په دې وجه وي چې کې ډېر باریک او لطیف مضمون یې امام بخاري مونږ ته دلته کې دوا مسلې ښیي یو دا دی چې شعر د انسان چې کوم دی شعر د انسان د ویښتو څه حکم دی او هغې سره بیا سور د کلب هم خوله دی چې د سپي جوټه څنګه یعنی مسلې په دې باب کې ترجمه الباب کې چې دیږي نو دوه مسلې دي او دواړو دپاره ځان له ځان له دلایل پیش کوي باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان باب دی په بیان د هغه اوبو کې چې په هغې باندې د انسان ویښته وینځلي کېږي ویښته وینځل څنګه دي د ویښتو جرړې لوندول ضروري دي که د ویښتو سوکې لوندول ضروري دي اصل کې د ویښتو جرړې لوندول ضروري دي سرمن کم چې مسترسل وي ویښتو نو د هغې لوندول چې کومي هغه ضروري نه دا مطلب نه چې لوندومه خو هغه فرض واجب یا سنت یا مستحب هغه درجاتو ته اشاره ده بیا فقها په کې تفصیلات کوي چې یو سړی دی او بالفرض د هغه ویښته اوږده دي د سر ویښته نو یې هغه کم څه یې کړي دي نو هغې وایي چې د هغه دپاره د دې سپړدل لازم دي ولې وجه دا چې د سړي دپاره خو دا نشته چې د ویښته کم څه کوي البته که ښځې دغه چل کړي نو هغې له به کم څه نه سپړی د هغې که اصول شعر لواندې شي نو خبره ټیک ده ځکه په دې کې تکلیف دی بار کې دا امام بخاري رحمه الله تعالی باب دی چې الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به باسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال دا یو مسله ده د دې مسلې مفهوم دا دی چې د انسان ویښته پاک دي د انسان ویښته پاک دي که دا جدا شي نو هم د دې حکم د پاک وي د وینځلو ضرورت نشته دی او د هغې دپاره دلیل څه پیش کړی دی عطا چې کوم دی عطا بن ابي رباح دا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی عطا دا ګوره د انسان شکل کې هر څه نه پراته عطا بن ابي رباح ډېر ډولي شکل نه و بلکې د هغه منظر چې خلک پیش کړي نو هغې له سړی پای نه خوشحالېږي یعنې مخ د هغه داسې و چې ته په د هغه په زړه خوشحالېدې نه لیکن هذا علم غونډی ده یو لوی پهاړ دی نو په مخ مه دوکه کېږي چې دا مخ داسې نو که داسې وایي یا دا مخ تور دی نو دا چل وایي داسې مه کوئ انسان کتل غواړي چې د هغه پوهه څومره ده تقوا څومره ده د هغې نه وروسته بیا دا نورې خبرې کوو د رنګ په بنیاد یا د شکل په بنیاد باندې څه فیصلې مه کوئ ټیک ده چې ښه فال ښیي یو سړی حسین و جمیل دی
ته استفالو کې راغلی چې شاید ته د باطن هم دا صفایي ته د فال وي، خو فال خو حجت نه بیا. کله کله د یو سړي په باره کې مونږه رائے یو قائم کو میس کې بل شان ثابت شي. نیک فال وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم. مثلا یو ځای ته بل پړمبه چې بس ملاقات وکړه کتا سنم به تاسو ابا سهل یا سهيل دا به شاید الله مو ته سہولت پیدا کړي. ته نیک فال وایي. نیک فال لیدل وایي تاسو سې ځوانه غوته تاو کا بیا وایي چې دې کې دا لګیلې دي. فال چې کوم نه دا کنه د شرعن بد فالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه، البته نیک فال وې خپلو لګي او زه ته دی بل فرض داغي کلی لارې ارته بیرته دي کولو دي نه. وو فرمایل چې دې خلق زونه هم ارت بیرته دا نیک فالی ده. خو بد فالی به نه کوله چې دې لارې تنګ دي لہذا دې خلق زونه هم تنګ دي. بد فالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. پتا څه کوي نیک فال کوي، مثبت سوچ دې فائدہ ډېر زیات دی. دا غي وجه دی چې مونږ ته هغه سرازي مخدا کم چې زموږ خپل ذهن کې یعنی بار فضا کې مونږ هغه سلولو کم چې زموږ ذهن دی. نو که زموږ ذهن سمي، زموږ سوچ سمي، نو بیا معاشره سمي. او که زموږ سوچ او فکر ګندې نو بیا هر ځای کې مونږ ته کوګواله ښکاري. یعنی پای کې چې خوبه دې مونږ ته نه ښکاري. نو دا قسم سیز دا لکه ذهن بدلوي. هر چا د خامخا کافر بدعتي او مشرک فلان فلان نه وایي، بل یو سوچ صحیح ساته. عطا چې کوم دی لا یرا به باسن ان یتخذا منها الخيوط د ویختونه عطا بن ابي رواح بویل. دا تفصیلی کیسه هم تا ما کړه سوزله. او کیسه د خلکو خیال لري چې دا چې غیر مقلدین جوړ کړل. مشهور کیسه دا هغه د حج هغه بیا د ویختو خورېلو تاسو زله اوریدلی. دا خو ابن خلکان لیکل ده، نور خلقوم لیکل ده، زهریم لیکل ده. دا موضوع نه چې غیر مقلدین نه جوړ کړي. صحیح دي سره خدا ما کوي چې لکه څه سړی دی. کوم استاد محترم مولانا ابو سلام صاحب الله دې وبخي دا چې کوم د اخري حیثیت د یو خو مفسر، د یو خو محدث، د یو خو متکلم، نستا به خیال شپېته او یا کلمه کې د حیثیت دغه دا خو نه کېږي. دا خو سړی د مور خټه کې نه زده کوي. نو که یو سړی دا و چې امام ابو حنیفه رحمه الله په خوا په حدیث نه پوهېده دی که صاحب دی نه پوهېده کته سړی چې پوهېدو پیدایشي ولی دی که نه دا پیدایشي محدث دی، دا پیدایشي حافظ دی د قرآن. دغه پیدایشي مختون دی که نه نو بس هغه مختون پورې هغه نور اوصاف هم وتړل. مختون پیدا کېدل کمال دی نه. ابن قیم ظالمات کې لیکي چې اول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مختون پیدا نه دی. دغه دا ختنه په عمر وسه و. ظالمات کې لیکلي ختنه په عمر وسه و. تاسو خلک درو ویلا پیغمبري سنت دا درو یو افوا جوړ کړه. اول خدا دین او کې بل فرض ثابت وشي ناګګن نو مونږ لیکري چې فلانه 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 مختون پیدا و. دا څه فضیلت نه ده، څه کمال نه دی چې الله چاله ورکړل دی. بلکې کفارو کې به شمیره داسي چې سنت کلی شي پیدا شي. دا الله د خپل قدرت اظهار کوي چې تاسو دغه ته نه پرېږدم چې تاسو ته پرېږه. بس ما کړی دا چې دا الله د قدرت اظهار وایي. زموږ خلک هر ناشنا شي چې کوم نه فضایل پوری بوزي، هر شی فضایل پورې مو بوزا. کله کله الله د خپل قدرت اظهار کوي. ودا عطا بن ابي رباح د شکل څخه خسته نه و، لیکن الله دې ډېر زیات پوهه ورکړه، ډېر زیات پوهه. امام ابو حنیفه کوم د سړی چې چا شاګرد شي ته پوهه حجاب سمبل وی سړی نو هغه با په دې څه پروا نه لرله چې ان یتخذ منها الخيوط والحبال چې د ویختونه خيوط هغه تار چې هغه باندې جامې ګنډل شي. د خیط جمع ده کنه، خیط او خيوط. خیاط منه درځي. والحبال حبال د حبل جمع ده رسه. کله ویختونه غټه رسه جوړیږي یا د هغه جامو ګنډلو تار جو کار واغستې شي نو په دې کې صاحب نشته. لازمان ته بداوي چې دا پاک دي، ویختو د انسان پاک دي. په دې وجه باندې د دې ګنډل کار اغستل د دې نه دې کې صاحب نشته.
یو دا مسله وکړه. د دې مسلې لاندې ابن حجر اسقلانی رحمه الله دا یو خبره لیکلې ده چې د دې مصنف د امام بخاری مقصد د دې نه څه شی دی؟ هغه دا دی چې دې دا ثابت کی چې ویښته کله د هر انسان پاک دي، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته هم پاک دي. دا امام د ابن حجر رحمه الله یو خبره یو سوچ دی. اگر چې امام بخاری دې طرف ته اشاره دلته نه ده کړې، خو رستو حدیثونو کې رستو یو حدیث دوږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویښتو تذکر کوي. امام بخاری حدیث وروړي او بیا دا ثابتي چې فلان کی صحابي سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتو مبارک وو. نو بس ٹھیک ده. یو ویښت دی او یو بالکل د خلاف یو چیز دی چې هغه ته فضلات وایي. فضلات معنی هغه یو چیز چې هغه د پاخانه او پیشاب په ذریعه وځي. موږ ورته فضلات وایي. فضلات نه فضلات. اردو کې ورته فضلات وایي، اصل لفظ دی فضلات. کم فضلات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوځي نه په دې قیاس کړی دی. هغه معرکۃ الارا مسله پیدا شوې ده چې فضلات النبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو دا پاک دی. بیا دا پاک نه دا مطلب هغه څه چې دا غي خپل حلال دی. بیا تبلیغی نصاب کوم تاسو ګوره حکایت صحابه کې کوم لیکلي چې فلان کی مالک بن سنان نبی صلی الله علیه وسلم وینس کړو، فلان کې زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشاب کړو. دا قسم خبرې خلک ډیر کوي. زمونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات باندې ایمان دی او دا هغه هر هغه کمال تسلیمو چې هغه په صحیح حدیث کې ثابت. خدا سي او کمال نه ثابتو چې دا غي روایتونو د منکر وي یا د ضعیف وي یا د موضوع وي. دې ته خصائص وي. بیا دې ته وایي خصائص. لیکن کته سوچوږي چې ته وایې چې دا پیشاب حلال دي نو دا مسله بل خواله نه ده. دا خو د عقیدې مسله شو. یو چیز ته حلال ویل او یو چیز ته حرام ویل دا د فضیلت خبره ده که نه؟ د تحلیل تحریم خبره دې تعلق الوهیت سره ده. تو دې کې ډېر لوی خلق دوږه شوی دی. ابن حجر غوندې سړی هم په دې کې سم خټو ګیان خبره چې والحق ان حکمه حکم جميع المكلفين في الاحکام التکلیفیه الا فيما خص بدلیل. دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه نور انسانان دي دا څنګه انسان دی او چې څنګه نور انسانانو د پاره څه حکم ثابتېږي نه حکم به نبی صلی الله علیه وسلم ثابتېږي. خو بیا وی چې وقت تکاثرت الادله على طهارت فضلاته. ډېر شي دلایل دی په دې باب کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضلات پاک دي. ډېر شي دلایل دي. دلایل هم ته معلوم دي خو سړی خبر شي چې ابن حجر غوندې لوی سړی هغه موضوع او منکر روایتونو په هغې باندې خپل استدلال بنیاد دی. دا روایتونه وی نه بیا دا خبره مختلفون فی وله چې روایتونه وی او صحیح وی نو بیا دې کې اختلاف ولري. ولی صحابه کرام دو ائمه مجتهدین دا غي په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان نشته او کله غي د نبی صلی الله علیه وسلم فضیلت درسوي. اول خبره خدا دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قوی دلائل احادیث دې طرف تشتره چې کله باغی بار تکې ناستل یا پیشاب وکړل نظم کې واخ وړل. لکه مونږه دای خصوصیت قائل شو د دارقطنی نور حدیث کتابونو کې داسې قسم روایتونه شته. پاتې د مالک بن سنان رضی الله تعالی عنہ حدیث یا داغه زنانا چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم پیشاب سکلو نو په کې دا مشتری چې لا تعد بیاونه کې داسې. او مالک بن سنان ته ویلو چې من امرکا تا ته چا ویلو چې اوس دې نیمګړي حدیث را نقل کی او پاغه باندې بیا عجیب خبرې کوي. بیا شیخ الحدیث صاحب لیکي خپل کتاب کې چې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا اوس کله بیا د فائدې لاندې لیکلي دي چې اسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشانہ پاخانہ اور پیشاب سب پاک ہے.
یو سړی چې هغه لږ پوهي او شیخ الحدیث هم ځان ته وایي یا ورته خلک شیخ الحدیث وایي، پکار دی چې لږ سوچ کوي. وینا او پاخانه یو څیز دی. وینا ځان له څیز دی، پاخانه ځان له څیز دی. ځکه وینا حرامه خدا قرآن مجید انما حرم علیکم المیتة والدم، وینا حرامه کړې ده. اوس که یو سړی وي چې وینه څکل جایز دي، نه به د قرآن غوندې واضح نص پیش کوي قطعي. دا په اخبار احاد نه ثابتېږي، په اخبار احاد نه ثابتېږي چې وینه حرامه ده. د هر چا چې وینه ده، که ته وایې چې د رسول الله وسلم وینه حلال ده، نو بیا خاکم بدهن پکار دا و چې خلکو مړ کړی وي، ټولې وینه څکلی چې به جنت ته تللی. څه ضرورت دی هسې ګپ شپ لګوئ؟ د پیغمبر وینه څکل په دې سړی جنت ته ځي، نو بیا نور اعمال ته څه ضرورت؟ روایت د سر نه ثابت نه دی، خامخا د رسول وسلم بېزتي کوي. ناول خو دلیل پکار دی په دې باب کې چې قرآن کم ادم ویل دی، د دې نه نبي صلی الله علیه وسلم وینه مستثنا ده چې دا حلال ده، نو د هغې حلال والي دپاره به قطعي نص پکار وي. موږ ته معلوم دی خلک علماء دیوبند کې بلا شی دي، رشید احمد لدھیانوي رحمه الله خپله فتوا کې په دې مستقل بحث کړی دی، او ما هغه منکر روایتونه یې پیش کړي، ما یې څه نوی شی وایي پکې، هېڅ پکې نوی شی نشته. بله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د وینې استثناء ته کوي او مقیسونه لی دغه کوي. لکه وینه چې کوم ده د هغې نجاست منصوص نه دی، وینه حرامه ده. آیا پلیت ده ځکه حرامه ده؟ د وینه نجاست منصوص نه دی، قرآن و سنت کې دا نشته چې وینه پلیته ده نو په دې وجه باندې ده حرامه، نجاست یې منصوص نه دی. لیکن د پاخانه او د پیشاب نجاست منصوص دی که نه دی؟ منصوص دی. نو یو شی چې غیر منصوص دی د هغې حراموالی خو منصوص دی، لیکن د هغې علت منصوص نه دی. هغه ته مقیس نه دی کې د هغه څیز چې هغه د سر نه تر پښو پورې پلیت دی. ته قیاس مع الفارق وایي، قیاس مع الفارق دی. هلته کې جدا څیز معنی ته جدا څیز نه استدلال کوي. وینه جدا څیز دی، پاخانه پیشاب جدا څیز دی. صحابه کرامو به چې کله وینه شو په اودس په مانځه کې نو وینه به وینځله، او چې کله به دی اودس مات شه پیشاب پاخانه برال نو بیا به اودس کوو. دواړو کې فرق نه دی. یعنې د امت ړومبني علما صحابه کرام په دواړو په حکم کې فرق کوي. پر یو اگر چې دا لیکلي دي چې وقت تکاثرت الادلة علی طهارة فضلاتی وعد الائمة ذلك فی خصائصه. ائمه دې ته د پیغمبر خصوصیات وایي. د خصوصیت دلیل غواړي، تا خو دلته پخپله ووایي چې خصوصیت دلیل غواړي، نو دلیل به موږ ته پوسوس ته دې کې ښه بحث چې کوم دی هغه د فیض الباری دی. فیض الباری کې شان ورشاه کشمیری رحمه الله صفحه 342 جلد اول کې لیکلي دي، خدای دلته نه لیکلي بل ځای کې لیکلي، بل حدیث اسلام کہ ثم مسألۃ طہارت فضلات الانبیاء توجد فی کتب المذاہب الاربعہ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې نه بلکې د انبیاء کرام علیهم السلام د پیشاب پاخانه د پاکېدو مسائل چې کوم دي طهارت دا د مذاهب اربعه کې دا مندش یعنی کتابونو کې شته، د حنافو کتابونو کې شته، د شوافیو کې شته، د حنابلو کې شته، بشمیره کتابونو کې شته. ولكن لا نقل فيها عندي عن الائمه، لیکن په دې کې د اس امام قول نشته. دا چا نه ویلي چې دا امام شافعي فرمان دی یا د امام ابو حنیفه استدلال دی یا د امام ابو یوسف دی یا د امام محمد دی. دا درنه حواله ده، کتابونو کې لیکلي دي بېشک، لیکن په دې کې د امام قول نشته، د هیڅ امام. لیکن لا نقل فيها عندي عن الائمه. رشید احمد لدھیانوی رحمه الله هغه جواب کې ما دا عبارت لیکلی دی، دا مې لیکي چې ته د شان ورشاه شاګرد دی که خپل استاد خبره هم نه مانې، بس د خلکو ترنګ کې راغلی چې کله د ائمو نه په دې باب کې څه شی نشته دی، ته مذهب څنګه جوړی؟ بیا دې زمانه کې خو داسې قسمه څیزونه اړ بیانوم
ځکه بار خلک به تا پورې خاندي بې بنیاده شی بیانې دا به څومره لوی ظلم شي په دې کې او په هند امت کې بیا څه فرق شي هندوان هم د خپل بامبړ بول براز خوري هغه ته جایز وي کم سے کم حد فاضل خو بګار دی دې ځکه یو بل بحث دوام دی د بیا دام لیکي چې مواهب کې د امام ابو حنیفه خلکو استدلال کړی دی او عینی ته نسبت کړی دی ولکنی ما وجدته فی العینی لیکن عینی کې هم د امام ابو حنیفه ته نسبت نشته دا درو ویلي خلکو صفحه 342 کې پورے عبارت دے دینا لیے تم بنے دل دی کې یو دا مسله هم بیا راځي چې کله مونږ وایو چې فضلات د انبیاء او پاک دي نو سوال لای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلا پاخانه پیشاب وکړل یا وې جما وکړه نه کیسه کیږي فضلات وزي کنه اوس وکاو کې باندې کو او د غسل نه ویل عمل کې ویل عمل اوس کې وسړی دا وایي چې دا تعبد دی نو دلیل کوي چې تعبدن کوي نور څه کوم نه فرض پینو څنګه فرض نو دا دویم دلیل دی خبره چې فضلات د انبیاء هم د عام انسانانو غوندي پلی دي نجاست هغه ده نجاست دریم دلیل هم دک وایو چې سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې ما بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کپڑو نا منی رجوله زموږ دا خو جوهر دور دی کنه دلته خلک د ځان ته لیدي سوی هغه وی چې منی وینځل نشته ره هغه هم دغه طرف ته دلی چې دا وینځل نشته جامونه ځکه عائشہ رضی الله عنها وجه کوم دی رجوله ځان په دې خبره پوهیږي چې تبایع ډېر زیات فرق دی تبایع ډېر زیات فرق یو سړی چې داغه خوراک خي ګرمي او داغه ماده منویه کثرت سره پیدا کیږي او صحت د خین او د ماده منویه ټینګي او دا زموږ دور چې کوم خلک جون تیری دې ماده منویه ډېر باری کوي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم با چرته داغه ماده منویه په کپڑاو لګیدا نو چې دو نورستو با هغه کپڑا نه رکړه اینه به تانبو غونډه جوړ شو سخته وشو په دې وجہ سیدہ عائشہ والا سو مګلا پوسټه کې واغې کړو هغه له پتنګلې باندې دز ورک نه بوالو دا طبيعت فرق دی اته دې مسله بعد خلک کی جما په وخت کې دا کار زر کیږي د باز رستو کیږي دا ولېږي دې تبایع سره تعلق سمرا چې په یو طبيعت کې دغه سیز وی چې هغه ماده ټینګي ناغه روزي اخراج داغه سخته سره کیږي او چې کوم تبایع کې داغه خلاف وي نه داغه اخراج سره کیږي او چې دې مسله نه خبر نو دا مسله جوړه کیږي دا پاګه دغه پلیتر دا الله باندې پاګه خونه دا پلیتر او زکه هغه هغه نه ریږي د وینځلو ضرورت پرې نه پیږي چې پریجو دو سره داغه ختميږي داغه اثر هم ختم شي لیکن یو زما استا غوندې د یو کمزوري سړي ماده منویه ده داغه وینځل وګار دي دغه چې هغه تام بیل کیږي نه هغه ریږي نه پوسټه کې نه نشي بلکې هغه کپڑے کې هغه ځکړي داغه یو جز جوړ شي چې کله مونږه سختې سره وبوته نسو صابون مابون په ورواچو نه را پسته شي لاغه وبې پوزي دا مسئله نوعیت یو سی او ناپوهه هلک دا نه بل څه جوړږي ماده پاګه نه ده ابي ادا سے عقلی استدلالات چې دا ماده نه پیغمبران پیدا کیږي لہذا دا پاک ده پیغمبران ته پیدا کیږي کافرانو نه پیدا کیږي کناغه ته هغه دا کمتر د جوړتای په شان دی بس پوسکه نه پیدا کیږي عجیب خلک ته سوې نو انبیاء پیدا کیږي نه نو د څه نه پیدا کیږي نه نه پیدا کیږي دا وایي چې موږ سره دلیل نه دی دین په دې قسمه احتمالات نه چلیږي واضح دلیل پکار دی واضح دلیل لای چې دا سونه قاذورات دي دا نجس دي دا پلیت دي
که سړی دغه شانتي وي نو بیا پیغمبر ته ما فوق البشر څه شی وي چې ما فوق البشر نو بیا ټیک ده بس هغه د ملایکی سي دي کوي هغه او کنا تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان غنئ او دیو ملای سسدونه نه غنئ نو بیا دا ټول بحث علمی سدونو سره وګیا او په دې کې د عقیدت څه نشته دا د عقیده مسله چې کاته هغه ماده ته حلال وای نو دا وخت قطعي دلیل وواړي دا په احتمالاتو نه کیږي او په خصوصیاتو نه کیږي خصوصیت ځان له دلیل وواړي نو دا بحث دلته نو بګار خو چونکه ابن حجر اسقلانی دلته کړو ځکه ما ته اشارات وکړل تفصیلی کړه ته مخ کرال بیا وکړو ان شاء الله نو یو خدای چې باب الماء الذي نو باب سور الكلاب ممرها فی المسجد یو باب داسې چې سور الكلاب چې پای کې د سپو د جوټې په باره کې ذکر یې سپې د یو سیدي جوټه کو ولغه وکړه ولغه موږ بس کو حکم شی چې پاتې شوی دی په دې باندې کیږي هغه وبو باندې کنه وږي نو د سپي د جوټې خبره کوي په داسې حال کې چې د هغې ممر په مسجد کې ده ممر باندې رتلو لار دې کې دا مسله نشته چې دی لګیا دی ځان په خبره پوهول پکار دي اول د مسلمانانو حالت کمزور و مسجد نبوی ته غیر چاپه صحابه دیوال میوال نو بس یو عام سفر او داغه کې به خلکو موږ کو نو پاره روزو کې آی کې لارم وا پای کې ساریوم ګرځل پای کې بيزیم ګرځل پای کې چرګانم ګرځل پای کې سپیم ګرځل خدای یو سوچ ته یو سوال لې چې یو ځای کې سپیم ګرځي پیشوم ګرځي انسان هم ګرځي نو امکان خوشتره دی خبرې کړه چې پیشاب وکي کنه امکان نشته خو په امکان باندې مسله ثابت دی ما خبره دغه نوعیت اول بدا شانتی وو دې دغه نه استدلال کوي استدلال درست نه دا به علاقه ثابتي کی دا خبره چې تا په خپل سترګو لیدلې چې په تل دې هغه پدیس او بو کې خلو وهلې ده دا خبره او کته چې امکان ده خبره ده چې سپیر هغه دې او به جوړه کړی نو په دې مسله نه ثابت دي په دې مسله نه ثابت دي ته امکاني خبره وي ها دا فرضي فقره ده کنه دا فرضي فقره ده کدا چې وشنو داسي وي او چې وشي نو بس هغه دې ته مفروضي فقره وي مخکې تا ته یو قاعده خول ده چې کدا چې وشو داسي وي دا مطلب نه یته اوس ګمان کوي چې داسي بشي وي دا خبره کې فرق ده چې هغه شانتي وشي نو حکم نه غره هغه موږ کله نه هغه مګړو ده هیڅ فائدہ ده غره خلک یې پورې خان دي چې شی لا راغل نه دي د مخ کې نه فیصله کړي خې کړی دي تا ته اسانه کړی ده ډوړې چې سړی په خپل پخې تنور پخلې په خپل گئی او بیا وروړي او هغه کې په خپل او تنور کې مچي او بیا وروړي په خپل بیا خوریم په خپل اسانه به ګران وای ها ایسو کې تیار درکې بلکې ما ته هم کې چې صاحب دا والا تیار واسه هر څه پکې تیار پرځ دي اګه څوک مهربان دی چې چمچا کې راځي تعالی خپل کې درکې بیا ته مینا وای دا خبره ده بس فقاو هم سره مینا کړه محبت یې کړه هغه مونږ ته ټول سونه تیار کړی دي چې بای دا مسله ده بس دا سي توشي نو دا حکم ده خان دي سره سره اختلاف ساتلی شي انسانانو دا غیر دلایل او موازنه سره اختلاف ساتلی شي ځاله یو مسله ده خو یې ډېر لوی کار کړل آسان کار نه ډېر مشکل کار دی تو دې ثابتي مسله ده غنه سور الکلاب وممرها فی المسجد پدا سے حال کې چې داغي ممر په جماعت کې ممر باندې لار په خوا به ادینا کې موږ چې راغلو نه ته کې جماعت وو دا جماعت قبله طرف ته چې کوم ده اباده نو د سهن په مینس کې دا غي لار و نیم سهن دو لار نه دې طرف ته نیم سهن دې طرف او ما ته یادی کې چې کله والته کې خلک د جمعې پر ورځ درته نه غلار به بندول
لکه چې کله لارې برابر فاصله راشي د صفونو په منځ کې، نو بیا د وروستو کسانو لمونځ نه کېږي. دې لپاره فقه کې مسله دا چې که د امام موضع د مقتدیانو د موضع نه بدلي، نو بیا به لمونځ نه کېږي. د هغې دغه مطلب دی. دا مطلب یې نه دی چې امام په لاندې چت کي او پاس چت کې خلک دي، یو لمونځ کېږي که به نه کېږي؟ موضع خو بدل لګا. خو د هغې مطلب دا کوي چې دومره فاصله وي په منځ کې، په ښکته چت کې یا په ښکته لار کې، چې د یو صف فاصله پکې، نو د وروستو خلکو لمونځ نه کېږي. د پاسه خلکو لمونځ کېږي، د لاندې خلکو لمونځ کېږي. اب اور تلم دغلته لار ډیوټۍ رانه یو سړی مخ راکوز شو، د هسپتال کې دی. نو هغه وایي چې سر یو مسله ده، مې څه شی وي زمونږ جومات کې چې مونږ کوم محراب جوړ کړی دی، نو هغه داسې یو انچی نیمه انچی د هغې دغه لږ اوچت دی. نو هلته څه علما راغلي وو، نو هغوی وایي چې دې محراب کې لمونځ نه کېږي، ځکه چې دا موضع د امام د موضع نه جدا، د مقتدیانو د موضع نه جدا دی. نو ما یې تپوس وکړه چې دا محراب جومات کې دی که جومات نه بار دی؟ هغه وایي جومات کې دی. نو ما هغه احاطه د جومات ته وایي چې نو مې څه ویلي شو، د هغې خلکو په علم جوړل پکار دی. وایي چې د امام حال چې کوم دی هغه د مقتدیانو په شان پکار دی. دغه پخوانی زړه فقه وایي دی، پوهېږي پرې څوک نه. د امام حال دا مطلب دی چې امام په خپل علمي حالت کې د عوامو په شان کم از کم پکار دی، او که نه ډېر پکې ګورئ چې دی عوامو نه غورئ. د حال دغه مطلب دی. حال دې ته نه وي چې ته ځان ته ساچې نو هغه ته م واچوه، دا نه دی مطلب. امام چې کوم دی چونکې هغه د قوم مقتدا دی، نو هغه په علم کې، په تقوا کې، په للهیت کې د مقتدیانو نه ښه پکار دی. خو دا مطلب به نه چې یو سړی مفضول دی، ادنا علم والا دی، او هغه پسې کړي د افضل لمونځ نه کېږي. ابوبکر صدیق پسې نبي صلی الله علیه وسلم لمونځونه کړي که نه دي کړي؟ د یو امام جوړول دي د همیشه دپاره، هغه په قوم کې، په علاقه کې یا په چم کې یو ښه سړی پکار دی چې د هغه حالت، دینی حالت هغه ښیي، د هغه نه مقتدیان نه ښیي. خلکو د هغې نه دغه جوړ کړل. بیا علماو ته دا جوړ کړي چې دې ځای خامخا جدایي، هغه پټکې یې مچولي، چوغه موغه یې مچولي. د حال نه دغه مطلب نه، د حال نه مراد چې کوم دی هغه دک دی چې هغه علمي لحاظ سره، تقوا لحاظ سره غوره. او دې تاریخ تاسو ته ما مخکې ښولی دی چې اصل دا ده چې روافظو زمونږه د ائمهو د صحابه کرامو قتلول کله شروع کړل، د عبدالله ابن سبا د وینا په بنیاد باندې، نغی بیا د صحابه کرامو د ائمهو د حفاظت لپاره یو شی به جوړ کړي، ته به مقصوره وي. مقصوره امام به په مقصوره کې ولاړو، هغې نه به اکثر بیشتر جال ته و. هغه وخت کې خو تماچا یا ټوپک نه و که نه، خو یا به سړي توره استعمالوله، یا به یې غشي ویشتو، یا به یې نیزه واله. د هغې جال به دومره تنګ سوري و چې دې څیزونه به پکې کار نه کوو. دې دپاره چې زمونږ امامان هم بچي او د مونځ فریضه هم ادا کېږي. عمر رضی الله عنه څنګه شهید کړی شوی؟ همدغه طریقه باندې شهید کړی شوی چې بار ولاړو کلو. د دې بنیاد سیدنا معاویه خو او د روافظو خوا سر نه لګي. نو هغې وخت کې چې کومه فقه لیکلی شوی ده، نو هغې وایي چې مقصوره کې مونځ کول دا حرام دی. د دې نور څه مطلب نه و، دې مطلب صرف دا و چې دا امامان د بار روزي چې مونږ حلال کړو، نور څه مطلب یې نه و. دا د روافظو فقه ده. هغې نه زمونږ خلک څه جوړ کړل، جي محراب کې لمونځ نه کېږي. هغې ولې پکې نه کېږي؟ دلته یو ځل تبلیغیان راغلي وو د سن نه، زمونږ محراب خو جومات کې دننه دی. نو هغې زما جاینماز راښکلی دی، خو بیا ورسره ما ماښام ګپ لګو چې دا هم ولې لکه راښکلی دی. وایي چې دلته لمونځ نه کېږي. ما دا چا وایي چې لمونځ نه کېږي؟ جومات نه بار چې دا جومات دی که نه، جومات نه بار یې سره دا خو به هغې لمونځ نه کېده چې دا په لار کې جوړ دی، د جومات حصه نه دی. دا ډېر پاګلان دي، بس عجیبه عجیبه خبرې کوي او په یې باندې بیا سټینډ کوي. یو د یو سړي یو ذاتي رایې وي ځان سره ساتلي، ټیک ده، خو بل خو مه مجبوروه په یې باندې. حال دی یو دی پورې نو هغه چې کله لمونځ کوي د ماسپښین یا مازدیګر ګرمۍ کې سړی داسې کوي چې برنډه کې خلک ودرېږي، سو امام استاد چې کوم دی نو مصلی په د دروازه کې واچوي، هغوی دا لمونځ نه کوي، حرام دی. لکه ولې؟ حرمت وجه
یعنی امام دروازه کې ولاړ دی او مقتدیان په دلته کې دی هغه دا مونږ نه کی دلیل ما دلیل نشته به تاسو خپل پیغمبر دلیل خاص او پیش کی هغه پیغمبر نه کنه امتی هغه ځان له اورای ده الله دې موږ په حال رحم وکړي ډېر کار خراب ده ډېر کار خراب جمعات کې ممر دا 13 زمانه کې او چې کله دیوال تصور راغی نه بیا ممر ختم شو تر لور راتلو لارې ختم شو ته دا حدیث هم وره عبد الله ابن عباس فرمایي چې زه عالم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې شریک شوم په جمعات کې او ما خپل خرچ کمو یا خرا هغه د مسجد قبله طرف ته پرې هودا او د مخ کې غاړه صف کې داخل شو په خوا جمعتونه مساجد داغي حالت دغه چې انسان باید د قبله نه د دیغال نه د شانه هر غاړه راتل شي بس یو آباده وو یو ځمکه وو چې د مسجد وي موږ مسجد صرف آباده ته وایو نه مسجد باندې هغه ځمکه چې هغه ته د جمعات لپاره مقرر کړل اته مسجد وي خدا نه د ضروري چې دا نه دیوال نه ته ورته مسجد وایا او چې دیوال نه مسجد بنای دا ځان له مسله ده چې تا پنیر باندې قبضه کړی دا او ګټه دې خخې کړی د جمعات وای یعنی په خپل کې کړل اته ډېر کې درالته ګلیاړې ته چې یو جمعات نیم په سرکاري ځای کې جوړ تاسو دا کنه سرکاري ځای کې جوړ دی دغه جمعه مسکی کینو بیا زبان وړي دا اوسه ورته کاران دي ولا غصب دی نه کوي تبلیغیان دي دا غصب دی یا دې نه وای لګل ته وسړي یو ځای کې دا څه شي کړل دی پوخ کړل مو هغه بیا ځاو نړو دا غلط ته واخلا هغه وقف دا وایي ته سرکاري دی هغه نه کې موږ شروع کړه بیا ته مسجد ول شروع خدا مساجد دی دې به احترام پکاري 13 زمانه کې ودا سونه خو مسجد کې کله کله یو مسافر راځي سمري یا یو طالب علم د مسجد کې سملي نو سملاسته شي کې نه سملاسته چې صاحب صفه دا وری بکم ځای سملاسته یو سړی چې دا کور نشته رې جیدادي نشته رې یا د بل ځای بل فرض ناکم ځای سملي نو دی وجه باندې مسجد کې یو سړی داسې شي بل فرض هغه ته احتلام شي نغلم مسله د کول پکاري چې بیا دارو نورستو اعلی فوري وتل پکاري یو سړی ماته چې تیمم بګیوه پسې چې تیمم کوي په فرض تیمم کوي ځانه مسلې نه جوړول پکار حکم د غره چې فوري د مسجد نوځي چې کله بیدار شي فوري د مسجد نوځي ځان دې پاک کی بیا درځي وقال الزهري اذا ولغ الكلب في اناء ليس له وضوء غيره يتوضا به زهري وویل چې کله سپیس چلو کی ولغ سپیس چې کله اسکا کوي دا غي دوه طریقې یا هغه اطراف اللسان استعمالي تجربه طرفونه یعنی په یو طرف یا بل طرف ته ولغ وایي او یا داسې وی چې هغه جب په اوبو کې ورکی نو التنا راخ کی هغه سره حرکت کې راځي هغه اوبو دغه تم ولا و د سپي هغه د شرب نه وي د سپیس کلو ته شرب نه وي بلکې ولا ورته وي دا هغه وجه ده چې هغه شونډو باندې څه شي نه دی بلکې هغه جوا دغه اطراف استعمالي یا پورا جوا په داسې طریقې استعمالي چې هغه وبو کې ډوبږي خلپ شروع کی هغه سره وبو کې حرکات شروع شي تو زهري بویل امام زهري چې کله سپه په انا کې په لوخ کې ولغ او کی جټه کی هغه ليس له وضوء غيره په داسې طریقه چې د لپاره نور وبني ان داس وبدي چې اسپي جوړه کړی نور وبنيشت او دا داس ضرورت پیښ شو نو يتوضأ به دیو په دیو داس کوي امام بخاری رحم الله ترجمه الباب ته اخره امام زهري راي دا اجتهادي امر ده موږ دې سره اتفاق نه کوو
هغه وجه برستو راهی ته د حدیث کې چولې خدای امام زهری رائے دا چې نور اوب نشته ده یدلته ځکه بس هغه دا وی چې دا اوب مشکوک دي نه دا اوس مشکوک شوی نبی اوی رستو راځي کنه چې تیمم بغي وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا استدلال لغه نه دا خو بعينه فقه دا څنګه فقه دی کې څه فقاهت اصل کې دا چې کوم دی نکره دا په سیاق د نفي کې فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء ما چې کوم دی دا نکره دا او په سیاق د نفي کې ده نو لہذا دا عام ده ولا تخص الا بدلیل ولا تخص الا بدلیل تخصیص دلیل نشته بیا تنجیس د اوبو په بلوغ القلب چې د سپي په جوټه کول باندې اوبه نجس کیږي دا د اهل علم په میانس کې متفقون علیه خبره نه ده متفقون علیه خبره نه ده په دې وجه باندې زهري بدا ویل چې اودس دیمو کی او تیمم دیمو کی په دغه اوبو د اودس کی دا کم چې سپي جوټه کړی دي او تیمم د همو کی موږ دا وایو چې ګوره کله اوبو مشکوک شوی په مشکوک اوبو چې اودس کېږي نه مشکوک وي که به نه مشکوک به وي اجتهادي امر دی که نه هر سړی خپل رایې ته ښه وایي هغه ټیک د خپله خبره وکړه خو موږ دا وایو چې که ته په مشکوک اوبو باندې اودس وکړې نه اودس مشکوک شه بیا تیمم څه لګی بېخ تیمم کوي هغه دې رپا چې دا مشکوک دی نه بیا دا اوبه سره استعمالوي په یو تیمم دی وکړي نو دې کې اقرب قیاس ته چې کوم دی د احنافو مذهب دی قیاس ته اقرب د احنافو مذهب دی چې دې خو مطلب دا دی چې زه په مشکوک اوبو باندې اودس کوم زما اودس مشکوک دی او ځکه تم وایي چې ورپسې تیمم وکړي خیر دی تیمم کوم بیا دغه پلید اوبو باندې سره اودس کوم یو داسې کار نه کوم چې یقیني طهارت راشي او یقیني طهارت څه شی دی هغه تیمم ده وهذا ماء وفي النفس منه شيء امام بخاری غلی نه کړي وفي النفس منه شيء دا پاره ځای کې استعماليږي چې کله انسان ته د مسلې نه مطمئن نه ته دلیل نه مطمئن نه زما په نفس کې د دې مسلې نه څه شی شته دا په دې معترض یم زما د امام زهری دی رائے سره اتفاق ممکن نه دی بار کې یو اجتهادي مسله ده علمی خبري دا سي چې کې سړی خپل رائے ته نه ګوري بلکې د بل رائے هم کله کله ذکر کوي يتوضأ به ويتيمم ته په هغه اودس کوي او تیمم بوم کوي ولا تاسو هم کوي نو رضا کې ویل دي چې دا خر جوټه وبدي خر جوټه وبدي او نور وبنيشته ده نو تاسو بس کوي دغه جوټه وبه استعمال کوي تیمم وکړي ته اجتهادي زړه کې دغه وی خلک داسې التکم دغه خبره شو کما چې موږ د امام زهري باره کې ویل چې کله تاسو به مشکوک وګڼلې نو داس مشکوک شګه نو مشکوک څه لګوي او صرف تیمم وکړه دا اجتهادي امر دی کستا اپروچ ټیبل طرف ته نو کا ته څوک بیات نه وي د اطمینان خبرې په دې کې دا چې بار بار چې وام چې دلیل ته وګوره خپل اطمینان ته وګوره نو چې په کم مطمئن شي واخله موږ نه اخلو دا نه د سپي دا اخلو او نه اخلو البته دواړو حرام والی کې فرق شته هغه دا چې د خر جوټه خو مشکوک فيه ده لیکن د سپي جوټه خو مشکوک فيه نه ده اخو نجس پرې ده د خر غولې مشکوک فيه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خر سورلی کړی دا او هغه نرسته بیا مونږ کړل
تاسو به دا راکم استدلال له وام نه کم نه ډب دې کم ځای شي اسو کې په فقہ نه پويږي دې پورې خان دي هغه ته پويږي نه په خبره باندې هغه حدیث کې داری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تخر پشا باندې سورلی کړي و دا سه شاه چې پاره څه شینو لمسه ومسه ته نو ته رسول کړي په هر باندې ته چې پای باندې ولسمنټ سورلیو کې ته خولې خولې شيګا ولې اخر خولې شي ودا خولې حکم د جوټي حکم یې کنه مړه او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې شو جامع یې ونه وینځلې او مونږ یو کنه دلیل د دې چې د جوټه هم پاکه خو څنګه حرام ده او د حرام والی د وجه مونږه د شک خبر اوغله فقها سے اسناد غري بلکې سره دلیل وی پوي وره دغه د پوي خبره ده غره د سپی چونکه جوټه پلی ده ولې داغه وجود نجس ده البته د مالکیانو پنځ باندې سپه طاهر ده مالکیانو پنځ سپه طاهر ده پاک ده ته امام مالک رحمه الله د مذهب دا یو بنیادی خبره ده چې داغه هر یو چیز کې دوا اقوال نو عدم طهارت قول هم هغه کړی لیکن د طهارت قول هم دا غیشته ده او د سپی د جوټې د پلیتوالی وجه سره هغه دارا چې سپی کله بول برازو کی ناغه خپل مقعد پجبا پاگئی سټی کنه خپل مقعد پجبا صفا گئی او د پلیت شه او بعد پلیتان د پلیته باوجود ځان پاک غني حیات الحیوان کې د میری لګلی چې سپی باوجود درې چې پلیت ده خدای چې پیشاب کې نه خپو چي دی تیرا با احساس کیدا ونه شیخ القرآن رحم الله دغلته کې وګوره اور بیا سورہ اعراف کې دا سپی دا غي ذکر لاندې بیا وتا دا پدوي چې هغه د خلکو ته سویلې دا ورېدو نه دی هغه ډېرې بدای ویلې دي هغه د میری چې دا کله ولټیو کې بیا دوباره خوري هغه دا په اسقاط والا باندې لګي خبره نه ده لا درست مسلمانان دي بدعت په خپل ځای باندې وګورئ دا اوس که نبی صلی الله علیه وسلم دا سویلی چې او دا شی دا څه دی نو ټیک دا خپل قیاسات دي دا نفرت پیدا کوي دا مسله یعنی ته یو عالم ته اگر چې هغه بدعت کوي یا شرک کوي هغه ته د سپی نسبت صاحب خیال استاغه به معاف کیا هغه مثال به جوړ شي چې لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم خو نه کوي تاسو وخت کې دا شیخو دغه هغه زمانه کې ډېر زور شور سره خبر روان و اوس خدای شي عملاً تقریبا ختم شوی دی زمونږ علاقو کې خو ماته یاد نشي چې اسقاط کړي اوس دومره موده شوله د اسقاط ډېرې کړي کنه الته مهنت ضرورت خو د قریب الرحمن په شان سره نه دی بګار چې هغه پاتل لزایږي درسونه کوي ما هغه موږ مرګره ما ته ذات الله زیا درس کوم مې چاته څه ویلي ته وسو وینا مې تاسو به معنا درې او دنا ته صحیح مسله وکړه څوک پری دی وځي خلاصې غون غون راځي کې شپ شپ جوړي صفا خبرو که کنه له کو یو سی دا وای بدعت ته بس دا شرک ده نور اسمه وای مچا ته بدعتي وای مچا ته مشرک وای هغه عمل باندې کار وکړه بیا خلک ستا دشمنان وای نو ماجي والله دې وبخیا اول له صح مخالف اخر کې بیا مرګ شو مشکلات ورته جوړ شو هغه طرف نه مرګ ورو ورته چې ته خبرې کوه دې ته بدعت وای دې ته بدعت وای ما ته ورا چلې چې ستا ذمہ دارو کې او د بینا سړي په ذمہ دارو کې فرق ده ته نه بینا یې تا نظر نه لګی تا ته څه پته چې ما ته څوک کم ځای نست او کم ځای کې مال دې کړه راغی او ته مکلف دا غي سزونه چې کم ستا عذر ده ته بدعات عملاً پرېدا بس په نه زموږه بدعات عملاً پرېدا نه بیا تماشا کوه
هغه بدعت عملاً پر خپل شروع کړل په خپل وسنه بس هغه شی بالکل بدل شي. حکمت دې ته حکمت دې سره وړه په ځوان نو کمال نشو. حکمت او خيارتوب ته وایي چې ته خپل کار وموګه او چې مصیبت پیدا نشي. و دې کار ومنه کې مصیبت پیدا کړي څه فائدہ شو. طریقے واردات ہمیشہ دا پارا بدلوے نہ اللہ موقع مناسب پتا سے طریقہ کار کرے کہ مسئلہ نہ جڑی خپل کارو بس اوس دا قسمه خبرې خې نه وي. مولانا عبدالسلام صاحب چې وفات شو هغه مونږ واورېدل د ډېرو ناکاره خلقو په عرض باندې تقریرونه کول. هغې وویل چې دې سړي چېرته بده خوله نه ده ښځونه دې اثر وي که نه خلک ګوري کتاب هم ګوري بیا تقریر هم اوري چې ته ورته مشر ته خر وی کله ورته سپی وی نو ستا په خیال خبرې ته غوږ دي دا نه دي. شرک په خپل ځای برایي ده بدعت په خپل ځای برایي ده او د الله فضل دی موږ ډېر پخوا نه منع یو د دې نه بچ شو هغې ته بد ګورو خو دغه رویه ښه نه ده درست نه ده. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل خد سپي جوټه ولې پلیته ده نو مونږ وویل چې هغه خپل مقعد دا په ژبه باندې پاکوي اور اوس کوم حدیث دادي دا هغې دپاره ملتو ګرځوه جوړ کړه چې رسول الله وسلم به فرمایل چې سپي یو لوښې جوټه کړي نو هغه اووه ځله ووینځئ. مونږ سره د بلوغ المرام یو شرح ده د مبارک پورین وسیع کړې ده هغه ساینسي تحقیق لیکلی دی چې کله مونږ مایکروسکوپ باندې وګورو نو دې کې داسې نری جرثومي چې هغې له اووم ځل وینځلو باندې ختم شي. بلوغ المرام چې کوم د ابن حجر اسقلاني کتاب دی د هغې شرح د مبارک پورین وسیع کړې ده هغې کې هغه دا لیکلي دي ما سره شته کتاب اردو کې ما سره پاره را نه وړو عربي کې ما سره شته دی په هغې کې هغه لیکلي دي چې دومره باریک جرثومي دی په هغې کې چې هغه مایکروسکوپ هم نه ښکاري ډېر په مشکله باندې ښکاري. دا ساینسي تحقیقات وي یعنی انساني علوم چې کوم دي ساینس هغه علوم دي چې هغه انسان ته تجرباتي طور حاصل شي نو دا مخالف نه دي د شریعت بلکې صحیح تحقیق چې کوم دی هغه د شریعت معید دی د شریعت معید دی چونکې هغه شی دغلته کې دی دغه خوله ګنده ده په دې وجه باندې دی چې کوم څیز کې خوله وي نه مونږ پلیت کوو. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين. عاصم څوک دی؟ عاصم بن سلیمان دی او ابن سیرین چې کوم دی دا محمد بن سیرین دی. هغه مخکې حدیث کې یو نکته پاتې شوې ده هغه دا وه چې وقال سفیان هذا الفقه بعینه. دا کوم سفیان دی؟ عمومی طور امام زهری چې کله نقل کوي یا خبرې کوي نه هغه د چا نه کوي زهری نه چې څوک نقل کوي نه هغه دی سفیان ثوری. سفیان ثوری ذهن تم متبادر دغه لیکن دلته کې کم سفیان چې کم دی دا ثوری نه دی بلکې دا دی ابن عیینه سفیان ابن عیینه. ځکه چې نورو ځایونو کې تصریح د دې موجود ده چې قلت لسفیان ابن عیینه. دا الټا پلټا کې قلت لسفیان الثوری الټا پلټا شو یعنی دا خبره داسې ده د حدیث سره تعلق دی د زهري قول سره تعلق دی صرف د زهري نه نقل عمومي طور ابن عیینه کوي سفیان ابن عیینه خو دلته کې مراد چې کوم دی سفیان ثوری دی ځکه چې په نور روایتونو کې داري چې قلت لسفیان الثوری. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم. عاصم مونږ ویل چې دا دی ابن سلیمان عاصم ابن سلیمان ابن سیرین دی محمد بن سیرین. قال قلت لعبیده
عبیدہ سوک دے عبیدہ بن عامر دے السلمانی احدو کبار التابعین المخضرمین مخضرم دے اسلما قبل وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسنتین نبی وسلم د وفات کې دونه 2 کاله مخکې اسلام قبول کړ بیا صحابي پکار دے کنه ولم يرهو چې موږ مخضرم وې د پیغمبر سره ملاقات نه شي هغه لیدل نه لري هغه مجبورې د باز خلکو اسلام وروړي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابیت مرتبه حاصل نه کی نو پای کې یو دا کس هغه لوی مشهور تابعی چې کوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته ویلو چې هغه مولید اویس نو صحابي دی نه صحابي نه دی هغه چې رسول الله په زمانه کې ژوند دی او بعضې مجبورې راشي داسې ډېرې غټې مجبورې چې هغه انسان د صحابیت د مرتبې نه ښکته وساتي دا عبیدہ بن عمر هم داسې دی چې دا کبار تابعینو کې دی او مخدرم دی مخدرم هغه چاته وي چې هغه د کفر جاهلیت زمانه هم لیدلی او د اسلام زمانه هم لیدلی او مسلمان شوی نو د اسلام قبول کړی قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناه من قبل انس بن مالک چې کوم دی رضی الله تعالی عنہ انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخته مبارک بیگانه ته یو ځای کې فیسبوک مې کوت نه پای کې لیکلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زلفه یو دومره شی جوړ کړی هغه رسول الله نکړي هغه څه پاګلانه دروغ وایي ددان دومره ویخته هغه چا سره دی او چې کله ته نسبت کې هغه ته دا د زلف لفظ پیغمبر سره خنخ کوي دا بل چا یې مړه پوه کما خلق دی اوس د سیدنا حسین د تاریخ دی ورته ستري شونډې نه راغاړه د زهرا د زړګي سره لکه دا دی تعریف کی دا حسین رضی الله عنه تعریف دی خو جنې دی جوړ کړی دا مړه په تعریف نه پوهېږي دا څه حسن و جمال مردانه حسن و جمال جدا چیز دی استاد سری شونډې جوړ کړی او نری غاړه او دا څه کیسې جوړ کړی دا د خربین علت یې کنه د جاهل تعریف وی دغه شان دی بس یاد کړه په یاسین او پتاها گپ شپ لګی دا ابو طلحہ سره اصل کې دا وختبو کنه دې بس حدیث کرا دی ابو طلحہ تا دا ویخته د انس بن مالک نه رسیدلی دی او بیا ابو طلحہ دا ویخته د رسول د خپل موالی کې تقسیم کړو آزاد کړل شو غلامانو د ابن سیرین پلار تعلق هم داغه موالی سره نو په دې وجه ابن سیرین تم دا ویخته منتقل شوی دی دلته کې ابن حجر اسقلانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبرکات د استعمال خبره کړې ده او خبره موږ واضح کړې ده قران کې چې تبرک د نبی صلی الله علیه وسلم د اشیاء سره درست غنو جائز غنو د ایمان حصے غنو نو قران او د حدیث نصوص سره دغه ثبوت شته د طالوت واقعا کې هم دغه ثبوت سره چې تاسو به تابوت وروړي فی سکینه من ربکم وبقیه مما ترک آل موسی و آل هارون آل موسی آل هارون دا مطلب نه دا سونه دا غيو دا انبیاء خدای په قبضه کې ته دا قائل یم خو زمونږ د علماء دیوبند سره اختلاف پدې دی راشي چې دی دا مسله بیا قیاسی کی په نبی باندې غیر نبی قیاس کوي دا سره زمونږ اختلاف دی دا خو ثابت شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویختو صحابه کرام سره بو د برکت لپاره به ساتل په دې باندې تقریر نم کړی داغه پسینه بم اغي جمع کوله خلا ابه عطرو کې شامل وله سیدنا معاویه بارے کې تیر جمعه یا بل جمعه ویلو چې هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوکانو ویختیو او ویلو چې ګر مل شم دا ما په خلو او سترګو باندې کېره دې انکار نشته اختلاف دی کنه اختلاف پدې کې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبرک څنګه استعمالوم رجونګړې بابا تبرک ما هان استعمال کوم خدای اسمال
دی وی او مونږ وایو نه، ولې نبی معصوم دی او داغه نه علاوه نور خلک معصوم نه دي. په دې وجه یو غیر معصوم په معصوم مقیاس کو. دا سی تبرکات نه دي قائل، وې کومه وایي دا هدار چا تبرک قائل یې، نو تاسو د نبی خصوصیت ختم کړه سره. دویمه خبره پدې کې دا چې یو سړی سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخت دي، نو دا غیر لپاره د اسناد ضرورت دی. سند چې څنګه د حدیث د پاره پکار دی، نو دا سره دې د پاره پکار دی چې فلان کی ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخت پروت دی، دا ویختل ته چا راوړو؟ موږ سره هغه تحریری طور پکار دی، هغه له چا ورکړو، هغه له چا ورکړو. څنګه چې د حدیث د پاره د سند تسلسل، داغه عدم انقطاع او داغه مرفوعان رسول الله در رسول ضروری، نو دارنګه داغه د یو ویختو یا داغه د نوک یا داغه د پټکی یا د سپلې یا د توري د پاره هم دغه سند ضروری. اوس لاهور کې چې کوم پراته دي او ډېر خيار ری دی لیکلي منسوب بسوء رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا څنګه پیغمبر ته منسوب دي، دا نه وځه دي منسوب دي. او موږ څه زمانه کې داغه سند کتلو او ټول سکان دي میاس کې، داغه په میاس کې سکان دي، د سیک قول شریعت کې قابل قبول دی. د روایت ته پاره خو مسلمان کېدل شرط بنیادی کا، نو چې یو سړی سیک دی غیر مسلم دی، داغه د قول سره اعتبار دی، سب په دلیږي خپل یې خې درته ډېره پاته خاصه وهمي کنه ناغي خو باندې منخت ګولې کنه هغه زمونږه غویسي صاحب هغه دې زونه کړی ته ریواله فن دغه ده هغه وی چې یو ځای کې مونږ لړو نه ده کې یو شیشه مرتبانه به کې ډېر غټو وختو پراته وکړي نیغه خلک ویل چې دا سری یو چا یو څه چا بل څه ما خاندل دغه چې ما ته پته وا چې کله سکان منخت کوي ناغي وي چې زما فلانه کار شو زبر زره ناف وختو پلان کې د پاره کړو دا غوښتي دي نه یا نه رسنه دي دلته راغله دا چرته کاډه ته ما دې کیسه کوله لنګ پرستی تاسو په نه لنګ پرستی لنګ علی تراسل دوی مشرکین د هندستان چې ګندې راغی د زنانا علی تناسل هم جوړ کړي خپل غونډه جوړ کړي او د نارینه هغه جو ګوره پاسه په مچې تور غونډه شي دا لنګ درالي لنګ نه لنګ هغه دلته راغله یو بوډا بابا مازیګر موسکو یو دا خپل شي اخور پشانته وي په کې سره خور کړو چې مونږ کې وای بابا مونږ دې کوي چې وای ما یې څنګه دې مونږ کو دا فرض وای نو پتاو عجیب عجیب سيزونه دي نبی او غیر نبی او شان مونږه مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبرکات قائل شو رسول چې د پیر ولی منی دا شرک څخه تبرک کوي د رسول الله شرک ورته نه وایو دغه چې نبی دا بدعت ده شرک نه دا بدعت دا بدعت ده او دې ته وایي قاس الملوک بالحدادین اربع محاوره ده قاس الملوک بالحدادین کمزور خلق بادشاہ نه باندې مقیاس کو یو مسلمان کا هر څومره لوی سړی شي د رسول مرتبه د سوال نه بیرږي چې دی ورسي رسول خو لوی سړی دی د سادي مرتبه نه هغه د خپل خوره تم نه ځي خپل خوره پرې هغه د اس پس په ما کې کوم دوله راغې تم نشي رسېده دا مسله اعتقادي ده په دې وجه باندې دې کې لږ احتیاط پکار ده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او من قبل اهل انس فقال لأن تكون عندي شعرة منه احب الي من الدنيا وما فيها قال اي خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته مینه ده چې کچره ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وختونه یو وختم موجودي نو دا ماته محبوب دی د دنیا نه او دا هغه سنه چې پدې کې د کل کائنات نه معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وختو زیات محبوب دی دا په چې کوم تسکین را رسي سړی دا او کم ایمان پاره باندې مضبوطي او بل سره مضبوطي دا
د الله په دربار کې د نبی حیثیت اده اخکاره معجزه ده. د صحابه داسې پروانوار د پیغمبر نه کې چا پیرتا ویدل دا ولې د پیغمبر ذات کې څه کولای څه حسن ایمانی په دې وجه صحابه کرام هر څه قرباني، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نه پریدي. دا نن یعنی موږ له افسوس پای کفار راځي چې هغه د پیغمبر حیثیت نه پیژني، د پیغمبر په موجودګۍ کې ایمان نه وروړي. دا پته دې خلکو په عقل څه شي دي. دغه رسول مستقل حجت ده، دا کړهوړو ولې حجت وي، ولې دلیل وي؟ هغه د الله نمائنده دی. هغه چې الله کوم حسن ورکړي، کوم اخلاق ورکړي، کوم عادت ورکړي، هغه مخلوق کې کوم راتلی شي. دا ډېر لوی حجت وي. په دې وجه باندې صحابه کرام او دارنګه هغه خلک چې هغه د دین نه واقف وي، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه تبرکات له خاص درجه ورکړي. دا هیڅ شک نشته. لیکن دا استعمال چې زموږ خلک څنګه یو ستره خبره هغه دا چې پکال کې اورل وباسي بیا دغه عرس کوي. دا غلطه شو. موږ ته مولا ابو سلام سے ویل چې ډېر صحابه دا شته چې د رسول الله وختشتا، لیکن هغه عرس بناو کړل دي نه، سجده ورته کړی دي نه، بس زیات نه زیات ریولې نو او به جوړل. دغه چې زوړ تاریخ ورته یاد شو. موږ چې خپل پلار څخه شعر آیات شي او وینن په جړا راشي او صحابه دي او ایمانی مرتبه دا غیډه رضایت لوي ده. لیکن د دې هر څه باوجود هغه دا بدعات نه دي کړی، دا بدعات نه دي پکار. بیا چې تبرک برکت سو کچي هغه عقیده وي چې برکت الله اچي، دا دا غیدا پاره یو ذریعہ ده. دکا نو موږ د شرک فل برکات نه دی غمش او کنه خیال دای چې نه دا وخت برکت اچي، بیا مسله بدل شو. اگر تبارک الذی بیده الملک دا غي خلاف کړه خبر. دیکھیں نور سے نشته حدیث کی. البتہ دینا ابن حجر لکھی چې وفيه طهارة شعر الآدمی وبه قال الجمهور. آدمی عربی لفظ ده، آدمی عربی لفظ ده. څه مطلب ده چې سړی وخت پاک دی خدای پاک نه دی. آدم دا یې نسبتی ده، آدمی وای دا آدم اولاد. غلط اردو ده چې آدمی عورت، دا مذکر مؤنث دی. دا مذکر مؤنث نه دی. آدمی سړی ته وای، آدمی خدای ته وای. کنه خدای آدم نه پیدا. دا بیل مخل اردو ده. بس آدمی مو وای، مرد او عورت وای. آدمی دواړو ته وای، که مذکر یو که مؤنثی نو دواړو ته آدمی وای. دا آدم علیہ السلام اولاد. وبه قال الجمهور وصحیح عندنا. یہ ودا نقطہ ویل. دویم دا وفيه التبرك بشعره صلی اللہ علیہ وسلم وجواز اقتنائه. تدینا د نبی صلی الله علیه وسلم د ویختونه تبرک مسله ثابت شو او دارنګه دا هم ثابت شو چې دا غي جمع کول جایز. صحابه کرام به جمع کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ویخته به تقسیمول. دغه ته معلومه و چې الله دې سيزونو کې برکت اچولې. نو دغه څه اشکال نشته. دا مطلب نشو چې هر سړی خپل وخت خري او د خپل مریدانو کې تقسیم چې دا والا غزم پیغمبریم. اختلاف زموږ دغه مسلې سره تبرکات نبوي کې اختلاف نشته ده. اختلاف پدې کې ده چې آیا د غیر نبی اشیاء کې هغه برکت شته کم چې الله د پیغمبر په مستعمل اشیاء کې یا دغه په وجود مبارک کې خو زموږ جواب نفي کړه. موږ نه یو قائل نه خلک قائل نه ای به سره دلیل جوړ. وفيه المواساة بين الاصحاب في العطيه والهديه. دا به واجب خبر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم با مرګرو لکلا کلا تحفه ورکولې. مرګرو خو ورکولې خو کلا کلا به رسول الله هم ورکولې. په دې معلومه شو چې مشر لپاره دي چې کشران لکلا کلا غا څه تحفه ورکړي. په دې مینا محبت سیوا کیږي. بیا وی وفي ان المواساة لا تستلزم المساوات. ان المواساة لا تستلزم المساوات. چې کله ما مواساتو کو یو سړی مې څه شی ورکو نو آیا دا مطلب شو چې دا سړی زما برابر دی او آیا دې نورو نه غوړه دی؟ نه، د دې افضلیت سره تعلق نه.
بس ترنګ کې راغی یو سړی یو شی ورکړه بس ټیک ده. دا مطلب نه یې نور نه غواړي دې تعلق افضلیت سره نه بلکې تعلق یې دې سره چې دا سړی د پیغمبر په نظر کې دی وخت دې سیز محتاج نور هم لیکلي دي. حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7. عبد الله بن يوسف وی د مالک او مالک نقل کړي د ابو الزناد نه هغه د اعرج نه کی هغه د سیدنا ابو هريره نه چې رسول الله فرمایل کله چې شرب الكلب في اناء احدكم شرب راغی دا راوی روایت بالمعنی کړه راوی روایت بالمعنی کړه اذا شرب الكلب في اناء احدكم کله چې وبوس کی سپه فی اناء احدکم ستاسو د یو تن په لوخي کې فليغسله 7 ناغه د وزل او وینځي. صحیح مسلم کې یو حدیث راځي هغه حدیث لیک دې سره یو ځای کته صحیح مسلم کے حدیث نمبر 279 حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر اخبرنا الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. کہے ولغ کلب کی فی احدکم فليرقه نہ واڑی او بنے توی کی او یاد او بنا پے کہ ہر چیز نتوی دی کی سپیراغه سے شی جوٹا کو تو دیکھ مسئلہ دا ہے فل یورق ہو فل یورق ہو کے کلام میں آگے نرستو ثم یغسلو 7 مرارن بیار الگے لوخ ہے غزلو سوال ہے کو بے توکڑی خود ٹھیک دا زبے واڑوں کو بے جوٹا کڑی ہو کے ہولی جوٹا کڑو یہ کہ بین جوٹا کے بیا اصل کا ہے دے فل یورق ہو کے کلام نہ کلام ډېر ضروری دی چې تا دا نه معلوم نه یاد راوته بوته وی چې کله یو سوې کله بل څه خدا روایت سنن نسائی کې مشته ده پدې کې ده حدیث نمبر 66 عمدہ کا روایت ہے کہ صحیح مسلم نے کہ اخبرنا علی بن حجر قال انبانا علی بن مسهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وما روایت دا امام مسلم چې کوم روایت ته دی کې دا شذوذ ته فليرقه دی کې دا جمله دا لفظ شاذ دی. شاذ څه دی؟ ثقات او ثق خلاف کړی ثقات او ثق خلاف کړی غیر حافظ د حافظ خلاف ہوگی یہ تو شذوذ ہوئی دیکھ دا جملہ درست نہ دا شاذ دا سوک ہوئی دا امام نسائی ہوئی. قال ابو عبد الرحمن دا امام نسائی کنیت ایسا ہوئی لا اعلم احدا تابع علی بن مسهر على قولی فلیرقه پدے کے دا فلیرقه چہ دا سویل دی تو دا علی بن مسهر پدے کے یواز رخ منفرد دے نور شاگردان دا اعمش دا نور مرگری دا قول نہ گئی فل یورق ہو لیکن دا حدیث کہتا ہو رہا کم جتا صحیح بخاری ہوئے پائے کسری فل یغسل ہو 7 و دا صحیح مسلم دا روایت دا شاذ دے دا جملہ فل یورق ہو بدے کے شاذ دا کمزور ہے دا پدی وجہ دا واجب العمل نہ دا وګوره ته کہ بالفرض ته پدې باندې مطمئن چې دا جوټه به تر ډېر ښکته پورې دلی نه بیا وته نجاست حکم وکړي. مثال دا وبو د یو قطرې ده کنه احناف دا وایي
چې یو سړی یو قطره شراب راواخلي یا یو قطره پیشاب راواغستل او یو داسې کوی ته ورغورځول چې هغې کې په سونو بالټي اوبه دي ټول کوی یې پلیت دی لکه دا به کمې کمې ځای ته دي کم کم ځای پورې به دا رسېدل کوي که دا به تیز شی دی چې بلکل ټولې اوبې ګنده کړې دا اجتهادي مسله ده اجتهادي مسله منسوسي مسله جوړوي دا مسله اجتهادي ده لکه دې ته کتل پکار دي چې دا اوبو ګنده اوبو که د هغې نه ډېرې شوې خو ټیک ده نو که دا ولوغ القلب ته پوهېږې چې مایه سیز دی او تر ډېر ځایه بدلي نو تر هغه ځایه پورې به شی پلی دي او که نه ته پوهېږې په دې باندې چې شی سختو ولوغ القلب شوی دی نو تر کم ځای به چې هغه جبه والی ته لرې که بس خبره ختمه شوه خو د هغې سبب اصل کې دا دی چې دا کم جمله مونږ وویله په دې کې چې فل یورقهو نو دا جمله په دې کې شاذ ده او د علي بن مسهر نه علاوه نور ائمه نور شاگردان دا قول نه کوي نور مګری دا قول نه کوي نو دا شذوذ دی ثقه دی سړی دا سخت خلاف یې کړی په بعض روایتونو کې فل یغسله سبعا دی په بعض روایتو کې راځي چې ثلاثا راځي تدلیق څه طریقه ده نو دې کې یو جواب خو دا دی چې عرب کله سبع نو وایي عام محاورتن او دا غینه مراد کثرت دا غینه مراد کثرت ډیر ځله دی ویني نو څومره ځله ویني کم از کم درې ځله ویني پدې کې ودوار روایتونه قابل عمل شي دا تطبیق طریقه ده چې سبعانه مراد کثرت سره ویني او ثلاثن مطلب دا دی چې کم از کم درې ځله دی ویني شي او چې کله مونږ کم از کم درې ځله وینځو نو کار پوره شه په سبعان باندې خو کوم خلکو چې تجربه کړې ده نو هغې وي چې سبعن کله مونږ وګورو پرستو حدیث راځي بل چې اووه ځله ووینځئ او بیا وایي چې په دې کې آخر کې یا اول کې یو منج پکې د څه شي وکړئ خاورې وکړئ د امام شافعي په نسبت باندې اته ځله وینځل دی امام شافعي رحمه الله فرمایي اته ځله وینځل دي ځکه چې په حدیث کې دا راځي چې په اول کې یا په آخر کې تاسو گئے په خاوره باندې وینځي اوس خاوره باندې ته یو غوړ شی وینځي پاکیږي او پلیتیږي یو غوړ لوښی دی بالفرض تا ته هر څو لرې کړل اته په آخر کې په هغې باندې په آخري ځل باندې خاوره واچوئ نو څنګه چل وایي بیا به اوځله وینځئ دې کې ښه دا چې یو خو مونږ د عامې خاورې قول نه کوو د عامې خاورې قول نه کوو لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې باتروم نه راووتو نو هغه به خپل لاس خاوره باندې پاکو ګس لاس یې به کوم استعمال کړو پیشاب پاخانې دپاره نه به یې په خاوره باندې مږه د خاورې نه کومه خاوره مراد هغه مکه مراد دا هغه خاوره چې شګله نه وي ځکه چې کوم جرثومې یا کوم ګن هلته کې لګېدلي نو هغه په هغې باندې ختم شي او هغه یو ځل اوبو لرې کولو سره اچولو سره لرې کېږي خو که تا عامه مټي لګولي ته چېرته مټي دی نه مټي نه ده مټي عامه مټي دی لګولي نه خو زیم نه ویښ او صفایي هم نه کوي نو په دې وجه ښه دا ده چې مونږ په اول ځل کې د خاورې د لګولو قایل شو وروسته بیا په دویم دریم څلورم پنځم شپږم اووم ځل باندې چې کله وینځو دا یو پاک شوي په مونږ د الله ډېر لوی فضل دی د دې څیزونو نه مونږ بېغمه شوي یو لانګبار دی الله پوه شي ساتي بس یو ځل سره هر څه ختم کړي دا خو هغه زمانه وه چې د صابون مابون دا تصورات نه وو دا کوم ځای اصل مقصود خو صفایي اصلول دی که نه خامخا خاوره مږل دی د حدیث علت چې کوم دی هغه څه شی دی لم صفایي پیدا کول نو کله چې ما ته صفایي په یو ځل باندې ملاویږي په یو ځل وینځلو سره نو بیا څه ضرورت دی زمونږ جدید علوم چې کوم دی دا دین معید دی بلکې دی موږ ته مزل اسان کړی دی لکه نن یو سړي ته ووایه چې وایي ګړی ته مه ګوره ما ته ټایم وښایه چې ماسپښین لمونځ کېږي که نه کېږي ما ته پته هم نشته دی چې دا پخوا خلکو څنګه معلوم و دا ټایم
اوس هر لاس کې غړې ده، په هر موبایل کې چې کوم ځای غړې ده کنه، پینونو کې غړې دي، هر جماعت کې غړې شته، بس یې دوه ګوري بھائی ترګه ټیم ده. او دې موږ ته کار آسان کړی، دا جدا چې موږ راغی شو یو غړې هم پلاسي د موږ ټیم را نه معلوم. اته دا هم کړه کړه لکه موږ ټیم نه ده، ها ټیم شوی ده ته اندازه الله سره. ها غړې مقصد هم دا چې سړی په دې باندې ټایم معلوم کړي، چې موږ له پنځه څه بګي کنه خوب په معلوم وي چې ما دمر غټه خوب. موږ د دې سيزونو مزل آسان کړل. موبایل کم کې تاسو ریکارډینګ کوي، موږ ته مزل آسان کړل نه. سبا یو شی یریږي نه بس یې راوما موبایل کولو جیب کې کېدا بس ترګه پورې خبرې کې ټیپ بش کوړ دلال شي بیا کولو کو اور دې ورسته کې لګي ولي کا کنه لګي په ډیلیټ خبره کوم. دې موږ ته لار ډیر آسان کړل. خو کاش چې دا سيزونه موږ د دین خادمان کو، موږ دې وسایل نه فائدہ نه اخلو بلکې الټا غلطه فائدې ته اخلو. غلطه فائدہ غستل نه دی پکار، سم فائدہ غستل پکار دی. دا و ځل وینځل دي. ورپسې حدیث بیا هوا حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش. امام بخاری رحمہ اللہ د دین استدلال سے گئی دا کی چې سپی جوټه پاکه هغه دا پاره هغه مشهور قصه لیکلی دا چې سپی لوندې خټې خوړې رتن دینا اصله جرابو سی او پای کې هغه توبه چي حدیث خدا غره کن. امام بخاری دین استدلال کوي حدیث دې را پاره ابو هريره فرمایي چې رسول الله فرمایل ان رجلا را کلبا، یو سړی یو سپی ولید، یا کل الثرى، ثرى گیلی مٹی یا ہوتا ہے دومره واغه کې چې تین لازم ته جوړ شي کنه بیا توین شي بیا بیا اوس خشي لارجن شي ته بیا توین وای خو اسه بس لوند شي ننی پکې دا نغه یخ می کنه تا کې چلته کې سو کړهو مړو کړی سي چاري ماری دیوالی یا ګوډ موډ دکړي نو سړی چې سوري دلر شي بیا لګي یخ خزمه کینو سړی ډېر ټھنډک ملایي پایمان دک سرا دا یو سړی ولیدو یو سپه یا کولو سرا چې هغه سرا خوړه نو سرا نه خوړه خو جبه پاغه بوره مګل را مګه چې کدی کې صحیح چې زما خلې ترش مل آتش د تند نه دا چل گو سپے مردار دے بے شک. لیکن حدیث کرا دی چې الله د هر لن جگر والا د سرا نرمی کول احسان کول دې ته رحم وای. یو شعر هغه لوګي نمرین ته بسې جبرې دې مرشي سا والده نو ډوډۍ ولا ورک گیا ولا ورک وبو ولا ورک بیا په خپل سلیم مرشي خدا نه چې یو شی ته لوګي نه مړ ته لوګي نه مړ گیا دا سپې دې بهشک پلیت شه دې مونږ سپې د پاک نه وایو خو ته په دې حیرانه و چې ګله مونږ وایو سپې پلیت ته هر سپې پلیت شي بیا د احکار د پاره لې جایز وي ها نه ټرین شي وي خو شی وته نه وځي استا په خیال امام مالک مذهب اقرب نه لري ته چې هغه پاک غني د ایتاری سونه کې ډېر گنجائش خو زموږ خلکو ته یو لار ماري ولا نه معلومه دا سوچ نه لري چې سپې مونږه مطلق بالکل خراب شی وګڼو اماشه لري کو نو سید الکلب او دارنګي کلب السید او کلب د باغ ساتنه دې اجازه خوشته رہے گا دې سره بس چل کو دا سخت خبره مکه دا اول نه دا اول نه سخت خبره کې بیا وروسته پکې استثناء کوي اول نه شرافت خبره وکړي کار به سمي. امام بخاری دې نه استدلال لګوي چې هغه سرا خړل د آتش تند د وجه فاخذ الرجل خفه نو یو سړي خپل موزه را واغست فجعل يغرف له به حتى ارواه نه شروع شغه جعل شروع شغه
یغرف له به ابه هغه راډه کوله ورکوله به راډه کوله به هغه ته به ور اړوله حتی ارواحو تر دې چې هغه موړ کړي او بو موړ شي حتی ارواح روا يروي ارواح الغلیل فشکر الله له نو الله داغه د عمل ته خو کتل الله ته شکریا نه ادا کوي ته دې اجر ورکو فادخله الجنه نو دې جنت ته داخل ته پوه شو چې که سره سپی سره احسانو کی هغه د انسان د دخول جنت باعث جوړي نو زمونږ استاد پلاران میندې نیاګانې لونه بچي او سپی خو بنئ کنه ما یقین د سپی منئ نغې سره مونږه ښه سلوک ولې نه کوو سوال چې سړی د چا نه پیدا وي نو آخر هغه ځان نه پېژني نه خپل پلار پېژني نه مور پېژني دا د طبیعت د بیدارولو لپاره یو حدیث دی پکار دی چې سړی په دې سوچ وکړي چې کله مونږه سپي سره په احسان باندې جنت ته ځو د یو انسان سره بالخصوص خپل رشتہ دار سره که داسې احسان وکړم نو ما ته به څومره اجر الله راکوي خو زمونږ د سوچ انداز بدل شوی دی امام بخاری رحم الله دې نه استدلال لغه کوي استدل به المصنف على طهارة سور الكلب لأن ظاهره أنها سقى الكلب فيه ظاهر نه خدا معلومي چوبه جرابه کې ورکړي دا استدلال امام بخاری درست نه دی زکات په جرابه کې او په لوخي کې فرق دی جرابه کې او لوخي کې فرق دی جرابه کې لګ ډوډۍ خوري دا نه ضروري چې امام بخاری محدث خدای خدای په اجتهادي امور مخبوي هغه دې تم نه ګوري سره ادا نه یم دا ابن حجر لیکلی و موږ ډېر وړه خپل دا چوټا مو بڑی بات موږ نشو کولای چوټي مو آیا چوټا مو بڑی بات مو مذکر ده بات مؤنث دا دا ورټه پټه چې استاد نارایږي ګره موږ خپل ځان ته دعاګانې کوو مونږ ته یو نه هی پړته یو پړته دا څه نه وای دا څه وای متا دې جانا سبق وای نه پنځ څنګه لګي اعلان دې غړنه شروع کی دا څه دا څه دا استادانه جو لګاره زینوم بدنام نه مونږ ته ډېر باندې احتیاط کوو چې مونږ پنځ داسې چرته شروع کنه به داسې راخ کبه داسې راخ هغه داسې باندې داسې راخ حکیم خلک عجیب لګي داسې ما ولې یو استاد چې کی لګي را کی چې مونږ لیکو هغه دې غړلا سي ایم دې الټا وړه لګي دا ډېر کیمرا نه زمونږ د استاد څخه کوم امتیاز ختم شوی دی استاد امتیاز دا چې د شاګرد هر سیز باندې دا نظر او دا شی غلط دی دا غلط نه نظر خو دې په پیسې باندې کنه چې کله تا یو سیز سره پیسې او تړل دا غیر اخلاص ختم شوی ٹھیک ده خلک پیسې ګټي هغه کې انکار نشته خدای دې ځای سره پیسې او تړل نه یې وړه پرایمري سکول کې سرکاري سکول کې ځکه په خپل نه لګي نه وجه ده نو دې مهنتي دې راکانه ته پوره خان نه و مونږ وړو اول کې زموږ دې ټیچر وګڼي وړو نه بدونه مينه دا د مانو کولی پکې لري وړو دې پرو والا دې کاډه راوړې پټاخې وړو وړو دا خو تخریب کاره ته روانو لري په خپل تخریب کاره وای امام ابن حجر لگی تو وتعقب بان الاستدلال به مبني على ان شرع من قبلنا شرع لنا وفيه اختلاف یو دا جواب یو اصولی مسله دا چې د مخکنو خلکو شریعت زموږ د پارم شریعت ته کله چې شریعت داغه نسخ نه کړي نو دوی دا خبره اتفاقی نه ده دا ځان له خبره زموږ ځان له مسله ده بیا وی چې ولو قلنا به لكان محله فيما لم ينسخ کدا سی وی چې داغي شریعت او زموږ شریعت یې وی نو موږ به دا خبره پکې منسوخ نه ټیک ده بیا وی چې وما ارخاء العنان لا يتم الاستدلال به ايضا دغه استدلال کافی کیږي نه لاحتمال ان يكون صبه في شيء فسقاه کدا ممکن ده چې په جرابه کې اوبر اوخلی او بل شي کې هغه تا چولی او ممکن ده
او غسل خفه بعد ذلك یا دا ممکن دا چې جرابه دا غن رستو وینځلی چا زمانه کې دا شی وکنه بیا دې بل مو چې اولم یلبسو بعد ذلك شی چې سره فالتوي کینو به پکې واچولې غلې ورکړي خو بیا نه غوستخ لکه دا احتمالات دي خبره خبر کې لکه علمی میدان کې ته تاسو ګستاخی نه وي چې ابن حجر غوند سره راځي او د امام بخاری رحم الله استدلال کړنمای کندم کړي استدلال لږ چا ګستاخی ویلا نه خو کنن ز پاسم او د خپل استاد یو خبره کندم کوم نو خلک ما باندې سترګې روباسي چې استاد نلوي سره خبره ده نه اختلاف خلک ذکر کوي علمی میدان کې دا خون گئی لیکن داغه بنیاد دی بیزتی کول نه چې د سړي بیزتی کوم بلکې محض یو علمی اختلاف دی هغه سره بیان نه یو حدیث پاتې باب بل هو اقول قولي هذا